بسم الله الرحمن الرحیم. د منصوبات بیان شروع دی. په منصوباتو کې مفاعیل خمسه چې دي نو د هغې بیان وشو. اوس شپږم نمبر په منصوباتو کې چې دی نو هغه حال دی. وہ اسم ہے. حال چې دی نو دا هغه اسم دی جو فاعل کی ہیئت کو بیان کری، چې د فاعل ہیئت بیان کی، د فاعل کیفیت او حالت بیان کی. یعنی یہ ظاہر کری، یعنی دا خبرہ ظاہر کی دا حال کے فاعل سے جب یہ فعل صادر ہوا ہے تو وہ کس صورت میں تھا. چې د فاعل نه کم وخت کې دا فعل صادر شوی نو په هغه وخت کې هغه په کم حالت او کم کیفیت کې و. کھڑا تھا، بیٹھا تھا، سوار تھا یا پیادہ تھا، ولاڑو، ناستو، سورو یا پیدلو. جیسے جاء زید راکبا، زید آیا اس حال میں کہ وہ سوار تھا. زید راغے په داسې حال کې چې هغه سورو. نو په دې ځای کې اس میں راکبن حال ہے زیدن کا. دا راکبن یعنی سورو دا حال دی د زیدن، او زید چې دی نو دا فاعل دی د جاء، او جاء مطلب دی راغی. یعنی زید چې کم وخت کې راغی نو د راتلو په حالت کې هغه سورو. یا مفعول کی حالت و صورت کو ظاہر کر دے، یا د مفعول حالت او صورت چې دی نو ظاهر کی، د مفعول کیفیت ظاهر کی. یعنی دا ظاهر کی چې په مفعول باندې دا فعل واقع کېده نو په هغه وخت کې د مفعول کیفیت او حالت څنګه. جیسے جئت زیدن نائما، آیا میں زید کے پاس ایسے حال میں کہ وہ سو رہا تھا. زید ترالم په داسې حال کې چې هغه ودو. نو په دې ځای کې زیدن چې دی دا مفعول به دی، او نائمن د دې مفعول به حالت بیانې چې دی ودو. کم وخت کې جئتو چې کم وخت کې دا متکلم و تراغه نو په هغه وخت کې زید ودو. نو د زید حالت او کیفیت نائمن بیان کړی دی نو دې ته حال وی. یا فاعل و مفعول دونوں کی حالت ظاہر کر دے، یا دا حال چې دی نو دی د فاعل او د مفعول دواړو حالت او کیفیت بیان کی. جیسے کلمت زیدن جالسین، ما خبر وکړه زید سره جالسین په داسې حال کې چې مونږ دواړه ناستو. میں نے زید سے باتیں کی اس حال میں کہ دونوں بیٹھے تھے. ما زید سره خبر وکړه په داسې حال کې چې دواړه ناستو. نو په دې ځای کې فکلمتو کې دا تو چې دی دا فاعل دی، او زیدن چې دی نو دا مفعول دی، او جالسین صیغه د تثنیه ده. دا حالت بیانې د متکلم او د زید، چې متکلم او زید په خپلو کې خبرې کولی نو د دې حالت او کیفیت سو ناستو دواړه. نو حال کله د فاعل وی، او حال کله د مفعول وی، او حال کله کله د دواړو وی. فاعل چې کار کو نو په کم حالت او کیفیت کې چې دا بیانو کې نو دی ته وی حال د فاعل نه، او مفعول باندې چې کار واقع کېدن هغه په کم حالت او کیفیت کې نو چې کم حال دا بیان کوي نو هغه ته وی حال د مفعول نه. او فاعل چې کار کو او مفعول باندې چې کار واقع کېدنو په دغه صورت کې د دواړو کیفیت څنګه د فاعل او مفعول. نو کم حال چې دا دواړه بیانې نو هغې ته وایي حال د فاعل او مفعول دواړو نه. فاعل و مفعول کو ذوالحال کہتے ہیں. د کم فاعل نه چې حال واقع شوي نو هغه ته ذوالحال وي، د کم مفعول چې حال راغلی نو هغه ته ذوالحال وي. اور وہ اکثر معرفہ ہوتا ہے، اور ذوالحال چې دی نو دا اکثر معرفه وي. اکثر معرفہ دا مطلب چې کله کله نکره هم وي، اور اگر ذوالحال نکره ہو تو حال کو مقدم کرتے ہیں.
او که چرته ذوالحال دا نکروي نو حال چې دی نو دا بیا مقدم کولی شي په ذوالحال باندې. نو د دې دا مطلب دی چې عام طور چې دی نو حال دا مؤخر وي رستو وي او ذوالحال مقدم وي، لیکن کم ځای کې چې ذوالحال نکره واقع شي نو په هغه ځای کې حال چې دی نو دا به مقدم ذکر کولی شي، وړاندې به ذکر کولی شي په عبارت کې، او ذوالحال کم چې نکره دی هغه مؤخر ذکر کولی شي. او د دې وجه به مخکې د نحو په کتابونو کې تفصیل سره راشي. جیسے جاءنی راکبن رجلن، په دې ځای کې راکبن چې دی نو دا حال دی د رجلن نه، او رجلن نکره دی نو په دې وجه باندې راکبن حال مقدم شوی دی پر رجلن باندې. اور حال جملہ بھی ہوتا ہے، او حال چې دی نو دا صرف مفرد ناراضی بلکہ حال کل کل جملہ هم راضی. جیسے جاءنی زید وهو راکب، ما ته زید راغی وهو راکب، دا سے حال کې چې هغه سورو نو هو مبتدا دی او راکبون خبر دی، دا جملہ حال دی د زیدن. اور لقیت بکرا وهو جالس، ما بکر سره ملاقات کو هغه ناستو. نو په دې ځای کې دا هو مبتدا او جالسون خبر دی، نو مبتدا خبر جمله ده، دا حال دی د بکرن. نو جاءنی زیدون وهو راکبون په دې کې جمله حال دی د فاعلنا، او لقیت بکرن وهو جالسون په دې کې جمله حال دی د مفعولنا. اور کبھی ذوالحال معنوی ہوتا ہے اور کل کل ذوالحال معنوی بھی، جیسے زید اکل جالسن میں ہوا ذوالحال ہے جو اکل میں مستتر ہے. کلا کلا ذوالحال معنوی وی، یعنی د دې دا مطلب دی چې اکثر ذوالحال چې دی نو دا لفظي وي، په لفظ کې مذکور وي او ښکاری، لیکن کلا کلا دا معنوی وي او پټ وي. لکه په زید اکل جالسن کې زید مبتدا دی، اکل فعل دی، او په دې کې هو ضمیر ذوالحال دی نو هغه معنوی دی، او جالسن د هغې نه حال دی. ترکیب جاء زید راکبا، په دې کې جاء فعل دی، زید ذوالحال دی، راکبا حال دی. حال ذوالحال مل کر فاعل ہوا، جاءک حال و ذوالحال دواړه یوځای شو، فاعل د جاء شو، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. جئت عمرا نائما، په دې ځای کې جئت فعل با فاعل دی، عمرا ذوالحال دی، نائما حال دی. حال سره د ذوالحال نه مفعول به، فعل سره د خپل فاعل او مفعول به نه جمله فعلیه خبریه شوه. لقیت بکرا وهو جالس، لقیت فعل با فاعل، بکرا ذوالحال وہ حالیہ، هو مبتدا، جالس خبر، مبتدا خبر مل کر جملے اسمیہ خبریہ ہو کر حال ہوا. مبتدا سره د خبرنا دا جملے اسمیہ خبریہ دا حال شو د بکرن ذوالحال. حال ذوالحال مل کر مفعول به، او حال سره د ذوالحال نه مفعول به شو. لقیت فعل با فاعل اپنے مفعول به کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. زید اکل جالسن، پدې ځای کې زید مبتدا دی، اکل فعل دی، اسم هو ضمیر ذوالحال، پدې کې ضمیر د هو دی هغه ذوالحال دی. جالسن حال، حال ذوالحال مل کر فاعل ہوا، اکل کا حال سره د ذوالحال نه فاعل د اکل شو. فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی مبتدا کی. فعل سره د خپل فاعل نه جملہ فعلیہ خبریہ دا خبر شو د مبتدا. مبتدا زیدن سره د خپل خبر نه جملہ اسمیہ خبریہ شو.